سلامونه ګران کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه. څنګه چې زه اکثر په تمهید کې دا خبره کوم چې واقعیات یا حادثات یا اپریشنز وغیره چې کوم دي یا حملې دومره زیاتې دي چې په هغې باندې په ډیلی بیسس باندې پکار ده چې موږ تاسو اپډیټ کوو، چونکې روژه ده نو په دغه حواله باندې زموږ کوشش دا وي چې تاسو ته چې کوم فریش ډیولپمنټ وي د هغې پوره ډیټیل چې کوم دي هغه موږ تاسو ته در ورسوو د سونو پښتونخوا د لارې. پرون یو ځل بیا اپریشن شوی دی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی الیامین ګنډاپور صاحب په ابایي ضلع یعنې ډیر اسماعیل خان کې په دغه فوجي اپریشن کې 10 دهشتګرد چې کوم دي چې خوارج ورته هم موږ وایو هغه پکې هلاک شوي دي. یو زلمی کپټن چې دی چې جرم سره تعلق دی حسنین اختر هغه پکې شهید شوی دی په ډېر غټ مقدار کې چې دی اسلحه هغه د سیکورټي فورسز لاسته راغلې ده. دغه رنګې موږ یو بل ځل اول ځل چې دی یو بل ټرینډ چې کوم دی هغه په دغه روان جنګ کې چې دی هغه لیدلی دی هغه دا چې د خیبر پښتونخوا د چې څومره چیلنجز راپېښ دي یا عوام چې څومره پریشان دي یا کوم د شوشناک صورتحال دی د هغې باوجود د مختلف علاقو خلک چې کوم دي هغه د سیکورټي فورسز خاص کر د پولیس سره موږ ته همسفر ښکاري. په ډېرو علاقو کې چې کله دهشتګرد تنظیمونو یا ګروپونو حملې وکړې نو خلک د سیکورټي فورسز سره ودرېدله. دغه سلسله کې پرون په کرک کې هم یوه جرګه وشوه. په جرګه کې دا اعلان وشو چې کله هم داسې حملې کېږي نو موږ به د هغې مزاحمت کوو. په تیرا کې هم تېره ورځ یو سرکاري سیکورټي اهلکار چې کله واپس راغی دغه د کور ګیراو وشو نو هلته کې هم خلک چې کوم دي هغې وسله راواغسته او د هغه متعلقه اهلکار د حفاظت دپاره د هغه د کور د حفاظت دپاره بهر راووتله. دغه رنګې په بنو کې موږ دغه ټرینډ کتلی ده. دغه آغاز چې دی هغه د لکي مروت نه شوی او موږ دغه په شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې هم کتلی دی. د دې نه دا ثابتېږي چې خلک چې کوم دي هغه د هغو صبر نور تمام شوی دی او هغې نوره د مزاحمت په موډ کې موږ ته نظر ښکاري. په دې والا سیشن کې تاسو سره د پاکستان د سیکورټي حکام یو رپورټ چې کوم دی د هغې لږ ډیټیل چې کوم دی هغه شیر کول غواړم چې ستاسو په ذهن کې وي او هغه دا دی چې یو رپورټ مخې ته راغلی دی چې د هغې مطابق د 3 مارچ نه واله او د 14 مارچ پورې سیکورټي فورسز چې کوم دي هغه د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې 32 انټیلیجنټ بیسډ اپریشن چې کوم دي هغه کړي دي او د دغه 32 انټیلیجنټ بیسډ اپریشن په دغه 15 ورځو چې کومه ډیټا ده په هغې کې 80 کسان چې کوم دي هغه وژلی شوي دي. دغه 10 کسان یا د دې نه مخکې چې 2 اپریشنز شوي دي هغه په دې کې کنکلوډ نه دي پکې. د ټول نه زیات کسان په دغه 32 اپریشنونو کې چې په کوم ضلع کې وژلی شوي دي هغه بنو ده. په بنو کې 14 کسان چې کوم دي هغه وژلی شوي دي. دهشتګرد په جنوبي وزیرستان کې 12 په ممن کې هم 12 کسان چې کوم دي هغه وژلی شوي دي. باجوړ کې 6 کسان چې دي هغه په نښه کړی شوي دي وژلی شوي دي. ټانک کې 2 کسان په کرک کې 2 کسان لکي مروت چې دی په هغې کې 6 کسان چې کوم دي په دغه انټیلیجنټ بیسډ اپریشنز کې هغه وژلی شوي دي. ډی خان چې دی په هغې کې 7 کسان وژلی شوي دي او شمالي وزیرستان کې 8 کسان چې کوم دي هغه وژلی شوي دي. که موږ وګورو نو د 3 مارچ نه د 14 مارچ پورې دغه ډیټا یا تفصیلات د دې که موږ جایزه والو د دې نه دا ثابتېږي چې په ډیلی بیسس باندې په خیبر پښتونخوا کې کم از کم د 2 نه 3 اپریشن چې کوم دي هغه شوي دي. د دې خبرې نه قاطع نظر چې د صوبایي حکومت یا د پی ټي آی د انسداد دهشتګردۍ یا د کاونټر ټیرریزم پالیسي سره دغه ډیټا موږ ته ښیي یا د ډیلی بیسس باندې کوم کارویانې موږ ته کېږي چې د پاکستان سیکورټي فورسز هغه په ډیلی بیسس باندې د 1 نه زیات اپریشن چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په وخت ضرورت چې دی هغه لانچ کوي. ډېره مننه.